عشره رحمت چې پاغي کې په خصوصي توګه باندې رحمتي دا سينه چې په دې عشره کې رحمت نشتا په دې کې مشتا او په اخرنۍ کې مشتا خو چې په خصوصي توګه باندې دا غي لس ورځې وي هغه تیرې شوې او نن د مغفرت چې کومه عشره ده په خصوصي توګه باندې زمونږ استادو به ان شاء الله کوشش دای چې دومره استغفار مونږ او تاسو وایو چې په الله تعالی باندې خپل ځان وبخو خدای پاک په وړاندې جانماز خور کړی کورځي او کشپي او باغی جانماز باندې کېنه الله تعالی سره خبرې وکړي خدای پاک جل جلاله ستا خبرې اوري او ستا خبرې ځکه چې زما ستا خبرې به ټولې د عذر او د معذرت خبرې به ټولې چې خدای پاکه اعتراف جرم کړم ما دومره ګناهونه دي کبائر مدي صغائر مدي خطا کاری او سیا کاری مدي دغه عذر ناس تبي الله تعالی یا اوري او قبليه ان شاء الله جوابم درکې خطه نه اوري زکه دا یاد لره چې کله انسان په ځمکه باندې وایي کنه چې یا الله یا رحمان چې رب لا یزال په عرش باندې ورته وایي لبیک یا عبد زما بنده څه وایي وایي څه وایي الله جل جلاله آغی طرفنا تعلق مضبوط ته زمونږ د طرفنا معامله لګه کمزورې ده نو مغفرت عشره ده دلته دی عشره کې خصوصي توګه باندې استغفار دا ډېر یې آسان استغفار استغفر الله که څوک الفاظ پکې اور زیاتې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه چاته دا یادي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه چا داس د زمونږ سلسله قادریه شریفه استغفار دی دا سه نور استغفار دی خو کوشش وکړئ پهلوان او تکړه انسان هغه دی چې په رمضان کې رب باندې خپل ځان وبخي